أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. دا سورة المائدة نمیر مدنی سورت دی، یو سل شل آیات دی او شپاړس رکوع دی. د ترتیب په اعتبار باندې پنځم سورت دی او د نزول په اعتبار باندې یو سل دولسم سورت دی. ورسته تر سورت الفتح را نازل شوی. د مفسرینو د دې سورت په ارتباط باندې ډېر تفصیلی او اوږد بحث را نقل شوی. چنانچه ځینې مفسرین وایي چې دا د قرآن کریم تقریبا آخري سورت دی او د هغه وخت نازل شو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حجة الوداع د سفر څخه د مدینې منورې طرف ته را روان و. په دې کې چې کوم احکامات بیان شوي دي ټول قطعي دي او وروسته یو حکم منسوخ شوی نه دی. او ځینې مفسرین بیا وایي چې د دې سورت آیاتونه دا درې قسمه دي. ځینې یې په حدیبیه کې په صلح حدیبیه کې نازل شوي دي یا د هغه څه وروسته، او ځینې یې د مکې د فتح په وخت نازل شوي دي او ځینې یې بیا د حجة الوداع پر موقع نازل شوي. خو بالاتفاق مدني صورت دی او په دې صورت کې الله تعالی عقاید او فروعي احکام خصوصا د ذبح مربوط احکامات بیانې. اتلس احکامات راځي. د دې سورت مائده نوم په دې خاطر سورت مائده دی چې په دې سورت کې د مائده لفظ دوه ځله راغلی، یو واری په 112 آیات کې او بیا په 114 آیات کې د مائده کلمه راغلی. او دا سورت مائده د مخکنی سورت النساء سره ډیر نږدې تعلق لري. په مخکې آیات کې کستاسو یادېږي دستی په دغه آیات کې الله تعالی و فرمایل دا د سورت مائده څخه مخکې چې سورت النساء پای ته ورسېدي، یبین الله لكم ان تضلوا. الله عز وجل تاسو ته بیانوي د دې دپاره چې تاسو بې لارې نشئ. نو را روان آیات کې هغه شیان بیانوي چې هغه د انسانانو د پاره داري چې عمل ور باندې وکي نو نه به بې لارې کېږي. یو مناسبت خو یاداس، دوم مناسبت یادا دی چې په سورت نساء کې چې کوم احکام ذکر شوي و تقریبا هغه احکام دلته هم راځي. هلته هم زیات احکامات بیان شول، دلته هم بیانیږي. او بل دا چې په سورت نساء کې عام خطاب ذکر شوی، یا ایها الناس التراغلی، یا ایها الناس اتقوا الله الذي. نو دلته بیا خاص خطاب راغلی دی چې یا ایها الذين آمنوا دی. په مخکنی صورت کې یعنی سورت نساء کې 14 احکامات نازل شوي، په دې صورت کې بیا 13 احکامات نازل شوي. په مخکنی سورت نساء کې د عقدونو او د میثاق یادونه شوې وه، نو دلته هم د دې عقد یادونه کیږي. یا ایها الذين آمنوا اوفوا بالعقود. او په سورۃ النساء کې راغلی و ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. په سورۃ النساء کې د شراب د حرمت د پاره یادونه شوی او تمهید. په دې سورۃ کې به د شراب د حرمت قطعی دلیل او قطعیت بیانې. او د دې سورۃ په ارتباط باندې حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وايي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل المائده من آخر القرآن. سورۃ مائده د قران کریم د آخري سوراتونو نه دي. فاحل حلالها وحرموا حرامها. په دې سورۃ کې چې کوم څه حلال دی هغه حلال وګڼي او کوم څه چې حرام دی هغه حرام وګڼي. دا د دې سورۃ د مخکنی سورۃ سره مناسبت. دومره خبره دې سورۃ کې دعوه ده. دعوه یې دا ده چې بیان الحلال والحرام، چې حرام او حلال شان الله تعالی تاسو ته بدی کې بیانې چې دا حلال دی او دا حرام دی. او اجماعي خلاصه دا ده چې
په دې صورت کې څلور مسائل دا په وضاحت بیانېږي چې دا څلور مسائل په ضمن کې بیا نوري مسائل هم راځي. دا څلور مسلو څخه اوله مسله دا ده چې حرام هغه کار دی چې الله تعالی حرام کړی. الله تعالی دا په 90 او 90 آیات کې فرمایي. دوهم تحریمات ته بندگانو غلط دي، یعنی بندگانو کوم شی حرام کړی او هغه معتبر نه دي نو تاسو په هغه کې تصرف کوئ، د بندگانو د حرام سو شان اعتبار نشته. دا الله تعالی په او اتیایم شپږنیویم او 103 آیات کې فرمایي. دا دوی مسلې. درېمه مسله دا بیانوي نظر کسړی ږدي یو حیوان نظر کوي یا یو عبادت، دا به یوازې د الله تعالی د پاره او د عزت د شیانو چې کوم شان قابل احترام دي چې الله تعالی پر د خپل بندگانو باندې داوی احترام کول لازمي کړی دي، تاسو داغو شانو عزت کوئ، بے عزتی هم کوئ. په دوم آیات کې الله تعالی دا فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، او په 90 آیات کې فرمایي. څلورمه مسله دا ده د الله تعالی نه ما سوا د بل چا د پاره نظر کول حرام او شرک، نو د دې کار رضان ساتي. په درېم آیات کې دا فرمایي او په سلم آیات کې. دا د دې صورت اجمالی خلاصه ده. تفصیلی خلاصه د دې صورت دا ده چې دا صورت پر دوه حصو تقسیم دي. یو حصہ تر 80 آیات پورې ده او دومره حصہ بیا تر 120 آیات پورې. په اوله حصہ کې نه بابونه ذکر کړي. اول باب تر 14 آیات پورې دي او په دې اول باب کې څلور مسائل بیانېږي. چې کوم مسائل مخکې ذکر شوه هغه څلور مسائل بیانېږي. البته دوی مسلې نوري پر زیات دي. یو مسله د ښکار او بل مسله د طعام چې د اهلو کتابو د ډوډۍ خوړلو د جواز او عدم جواز په ارتباط تفصیلی خبره کوي. نو تاسو یې ترجمه ته ورونیسئ. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اې د ایمان خاوندانو تاسو وفا وکړئ بالعقود فوعدوا باندې. وحلت لكم بهیمه الانعام، حلال کړل شوی دی تاسو لره بهیمه چرپایان الانعام پڅارویو کی الا ما یتلا علیکم، مگر هغه چې پر تاسو تلاوت کړل کیږي غیر محلی سیدی، پدا سے حال کی چې حلال اون کې بنیا تاسو السید د ښکار وانتم حرم، پدا سے حال کی چې تاسو په احرام کې یاست. ان الله يحكم ما يريد، یقینا الله عز وجل فیصله کوي ما د هغه څه یرید چې وایي غواړي. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. د دې آیات په ارتباط باندې مفسرینو لیکلي دي چې دا دومره یو مهمه خبره الله تعالی د خپل بندگانو ته کړې. کپه دې باندې په زرهاو ورق کې تفصيلات ولیکل سي لا هم ور باندې کم چې تاسو په عقود باندې وفا وکړئ. عقد په لغت کې د تړلو توای، دا د ګوتی بند ته هم په عربي کې عقد وای، او په تار باندې چې کوم شي ته غوټه ور کې دی ته هم عقد وای. او خلک چې خپل تر مابین کم تړون وکي دا تړون ته هم عقد وای. وای پلانی د پلانی شي عقد وک، خصوصا د نکاح د پاره دا کلمه ډېر استعمالي د زموږ په اصطلاح کې. وای د نکاح عهد ای وکي عقد ای وکي، نو وعده ته هم ویل کیږي. امام راغب اصفهانی رحمه الله لیکلی دی وعده یا عقد دا درې قسم دي. یو د الله تعالی او د بنده تر مابین چې بنده د الله تعالی سره د ایمان دراوړلو په وجه باندې د عهد کړي چې کوم شی الله تعالی ما ته حلال کړي هغه وکوم او کوم شی چې الله تعالی ما ته حرام کړي هغه بنک. نو تاسو وفا وکي په عقود، دا معنا چې تاسو ایمان راوړي، تاسو د ټولو عهدو او د ټولو خبرو وعده وکړه چې موږ به کوو. نو اوس په دې وعده باندې وفا وکي او تاسو د دې مخالفت مکوئ. دوم عقد هغه د انسان د خپل نفس سره دی. انسان د خپل نفس سره کوم معاهده او وعده کوي. او دریم دا دی چې انسان د نور بندگانو سره د الله تعالی د نور بندگانو سره معاهده او عقد کړي
نو د ایمان دراوړلو په وجه باندې انسان د الله تعالی سره عقد کوي. دا معنا چې لا اله الا الله یعنی د الله عز وجل نه بغیر بل معبود نشته چې هغه د عبادت لایق. نو مطلب دا چې د الله تعالی د طرفه ماته څومره احکامات را نازلېږي چونکه زما په زړه او په خوله دا اقرار دی چې الله تعالی زما رب دی، نو د هغه د طرفه ټول احکامات به زمنم او د کوم شانو څخه چې ما الله تعالی منع کوي د هغه څخه به زه منع کېږم. او د لا اله الا الله محمد رسول الله د محمد رسول الله معنا دا ده چې د الله تعالی ټول احکامات به زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر طریقه عملی کوم. یعنی دا نه چې د الله تعالی احکامات خو عملی کوم، د الله تعالی د رسول پر طریقه نه وي ځکه هغه بیا مقبول نه دي. نو دا د کلمې خلاصه او مقصد. نو چې د ایمان دا تقاضا و نو الله تعالی تاسو خو ما سره دا عهد کړی دی، نو اوفو بالعقود فوعدو وفا وکړي. او په وعدو کې نو یو دا شان امراله چې کوم شان حلال سوي وي هغه حلال ګڼي او کوم شان حرام سوي هغه حرام ګڼي. ځکه د ایمان په شرایطو کې دادي چې حلال به حلال ګڼي، حرام به حرام ګڼي، علم غیب به یوازې د الله تعالی خاصه ګڼي او قدرت به یوازې تر الله تعالی خاصه بل چاته به نور کوي. نو یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے د ایمان خاوندانو اوفوا بالعقود تاسو په وعدو باندې وفا وکړي. یعنی تاسو د ایمان مقتضا دا ده چې د ایمان په ضمن کې تاسو د الله تعالی سره کومې وعده کړې دي هغه وعدو باندې وفا وکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ځینې صحابه کرامو ته چې په مختلفو علاقو یې والیان ټاکلي وو او یا مسؤلیتونه ورکړي او هغوی ته به دا آیات په ابتدایي خطبه کې لیکي او رستوي. او دا آیات دی وای مؤمنان همیشه د ځان سره وایي تر څو چې دوی ته د الله تعالی وعده ور یادېږي. احلت لکم بهیمة الانعام، حلال کړل شوی د ستاسو دپاره بهیمة الانعام چرپایان د څارویو. احلت حلال کړل شوی د لکم تاسو لره بهیمه دا هغه چارپای ته وایي چې هغه خبرې نشي کولی یا په څه باندې نه پوهېږي. بهیمه لفظ عام دی، مطلق چارپای ته ویل کېږي. که هغه وحشي چارپای وي او که هغه اهلي یعنی کورنۍ چارپای. الانعام بیا څاروي ته وایي، یعنی عموما انعام و دغو کلماتو ته کاریږي چې انسانان یې په کورونو کې روزي، چې هغه نو د پسو وزې څخه نیولې بیا تر اوښ او غویي پورې. یعنی تاسو ته په چارپایانو کې دغه چارپایان دا حلال کړل شوي او د دې چې کوم امثال دي په حیواناتو وحشیو کې هم درته حلال دي. مثلا که پسه حلال دي نو د دې مثل اوسید هغه هم تاسو ته حلال. او که د مثال په توګه تاسو د پاره دلته اوښ حلال دي نو د دې مثل بیا په دا وحشي حیواناتو کې دا زیبرا ده چې دا یو څو قسمه د خر رقم سپین او توري ډیکې لري. او یا د مثال په توګه دغه لوی لوی غټ غټ پسونه دي چې هغه ډېر غټ وي او وحشي غویي دي، د دې خوراک بیا تاسو ته جائز. نو الا ما یتلا علیکم، مگر نه هغه چې پر تاسو باندې تلاوت کړل کیږي. یعنی را روان تاسو ته په ځینو آیاتو کې ځینې شیان موږ ذکر کوو چې هغه حرام دي. د مثال په توګه خنزیر دی، سپی دی او یا نور ځینې شیان دي چې د بوتانو پر نامه باندې وژل سوي وي یا خپله خدایي مرګ مړ وي یا د غره رالوېدلي، نو دا بیا تاسو ته حرام دي. هغه وروسته الله تعالی بیانوي الا ما یتلا علیکم، مگر نه هغه چې پر تاسو یې تلاوت کړل کیږي یعنی تاسو ته بیا اورول کیږي. غیر محلی صید، په داسې حال کې چې تاسو به نه یاست حلال ګڼونکي الصید د ښکار وانتم حرم، په داسې حال کې چې تاسو د احرام په حالت کې یعنی د حرم د ښکار کولو څخه منع دی محرم کس چې هغه د احرام په حالت کې دلته ښکار وکړي، دا منع دی. غیر محلی دا حال واقع دی د لکم د ضمیر څخه د التمخ کې تیر شوی.
یعنی په داسې حال کې چې حلال ګڼون کې بنئ یاست الصید د ښکار وانتم حرم چې تاسو په احرام کې یاست د احرام په حالت کې محرم لره ښکار کول د حرم په شاوخوا کې دا جائز نه دي په خوا زمانه کې خو حرم چون کې د غرونو تر مابین نو دلته مختلف حیوانات اوسېدل اوس حال تدانسته نو د دې منع راغلی ان الله يحكم ما يريد یقینا الله عز وجل فیصله کوي ما هغه یرید چې وایي غواړي الله تعالی چې څه غواړي بس د هغه فیصله کوي یا ایها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله اے د ایمان خاوندانو لا تحلوا تاسو حلال مګنی شعائر الله د الله تعالی شعائر ولا الشهر الحرام او نه د حرمت میاشت ولا الهدي او نه د قربانی حیوان ولا القلائد او نه د غاړي پټه ولا امین البيت الحرام او نه امنا خستون کی البيت الحرام پکعب مبارک کی یبتغون چاغوی غواړي فضل من ربهم دخل رب د طرف ورضوانا او رضامندی واذا حللتم فاصطادوا او شکل تاسو حلال سواس فاصطادوا نو بیا تاسو ښکار وکړي نو دوی مسلې مخکې تیر شوي یو مسله دا تیر رسوله چې احلت لكم بهیمه الانعام او دوم مسله دا درته تیر رسول چې غیر محلی صید تاسو بشکار حلال نه ګڼي او دریم مسله اوس بیانې چې تاسو د الله تعالی د حرمات تعظیم کوي او هغه سپک مګن تحلوا دا د حل څخه دی حل یو شی ځان لره حلال ګڼل یو شی چې څوک ځان ته حلال ګڼي نو د هغه په استعمال کې بیا ځان ته دا عیب نه بول کله یو حیوان ذبح موږ ځان ته حلال ګڼو نو په ذبح کې پر ځان باندې چنداني بوج نه راوړو او د ځان لپاره عیب او ګناه نه نو تاسو د الله تعالی د شعائر سپکاوي مکو شعائر شاول الله رحمه الله لیکلي هغه شانو ته ویل کیږي چې د مسلمان د مسلمانی علامه وي یعنی یو مسلمان به پیژندل کیږي چې دا د هغه علامه ده د اسلام دغه شعائر نو وایي شعائر چې د اسلام هغه پیغمبر علی السلام دی او کعبه ده او دا غرنګ المنز دی او داسې اذان او اقامت دی دا د اسلام لوی شعائر دي یعنی په دې مسلمان پیژندل کیږي چې د پیغمبر علی السلام د رسالت دعوه کوي او یا اذان او اقامت کیږي او کعبه او المنز په دې باندې مؤمن پیژندل کیږي او د دې علاوه نور شعائر به مثلا دا لنګوټه ده ژیره ده دا سنت طریقه باندې لباس دی دا د مسلمانانو شعائر ولو کدا په ځینو علاقو کې دا لنګوټه نسته الته بیا دا شعائر سره ګرځي ولې الته خلک په دې نه پیژندل کیږي په ځینو علاقو کې او د شعائر سپکاوي دا کوپر دی او د شعائر څخه هغه شان هم دي چې الله تعالی د هغه عزت او احترام په خپل بندگانو لازم کړي لکه مثلا دا څلور میاشتې د حرمت چې هغه ذوالقعده ذوالحجه او محرم او د رجب میاشت په دغه میاشتو کې جنگ کول جایز نه و په مخکنی امتونو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په دغه میاشتو کې د جنگ کولو اجازه ورکړه شوی خو بیا هم وایي که څوک په دغه میاشتو کې جنگ ونه کړي په هغه صورت کې چې مجاهدین په اقدامي جهاد اخته وي دا اوس چې موږ په کوم حالت کې دا خو دفاعي حالت دی په دې کې خو بیا په هر وخت کې کوي دا دی فریضه ده یعنی دا چې مسلمانانو خپل ملکونه ټول آزاد وي د کفارو په ملکونو کې جهادي سلسله جاری وي الته دی وايي مسلمانان کوشش کوي په دغه میاشتو کې کدی جنگ ونه کوي نو پروا به نه لري نو دغه میاشتو احترام دا غرانګه مثلا حاجان حج تتلل په نو دی به د ځان سره دا ساروي دا ملګری کړیو اوس خو الته تنظیم ستا گنجونه ستا خلګوري دا ساروي رانیس په خو خود دی تنظیم الته نو د ځان سره به دی دا پسونه او غواوي او شان روان کړیو نو د لار کې به د دې د پاره چې دا یا ورک نسی یا یو څوک ونه تشتي نو یو علامه به پر کړیو د دې کوشانو په غاړه به یو ټکور یا یو پټا او یا یو چمبل داسې شی ورزړولیو خلکو ته به دا معلومه و چې دا د حرم د پاره روانه ده نو بیا به په هغه کار نه درلود کبه بیل فرض ورکه هم سول
نو دی به هغه ونیول او بیرته بیا راوستل حرم. نو دې ته قلائد وایي. یعنی قلائد خو یې فقط هغه پټی ده، یعنی زوات القلائد، هغه وشان چې دا قلائد یې په غاړه قلاده دا غاړګۍ ته هم ویل کېږي. او یا مثلا نور علامات به وي چې ځینې رنګونه به ورکړي و چې خلکو به په دې پیژندل، نو دغه شیانو بې عزتي مه کوه. او یا هغه خلک چې د امن دپاره د امن اخیستلو دپاره حرم ته را داخل سي، نو یا تجارتي کاروبار باندې یا په بل شي، نو په هغو هم کار مه لري. او په حرم کې دننه تاسو ښکار هم مه کوئ. هر کله چې تاسو د احرام خلاص واست او ځانونه مو حلال کړه، بیا تاسو ته ښکار کول جائز دی. نو الله تعالی په دا روانو آیاتونو کې هم دا بیانوي: یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي. اے د ایمان خاوندانو، لا تحلوا تاسو سپک مګنی شعائر الله، د الله تعالی شعائر یعنی د دین نشي او علامات، ولا الشهر الحرام او نه د حرمت د میاشتې سپکاوی کوي، ولا الهدي او مد قربانین هغه څاروي چې د قربانی د پاره حرم ته بیول کیږي ما هغه سپک ګڼي، ولا القلائد او ما هغه وشان سپک ګڼي چې په غاړو یې دا پټي زړې دلی وي، ولا آمین البیت الحرام او نه خلق چې ورتلونکي وي البیت الحرام بیت الله الحرام ته روان وي، نو د هغو سپکاوی هم مکوي. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، یبتغون چې هغوی غواړي فضلا فضل من ربهم د خپل رب د طرف، ورضوانا رضامندي. په اسلامي قوانینو کې دا لازمي ده چې د حاجی او معتمر چې د حج او عمره د پاره روان وي، د هغه احترام او عزت په ټول مسلمانانو فرض دي. د قران دغه آیات مطابق چې د هغه به احترام کول کیږي، دا په دې خاطر چې د حج او عمره په نیت باندې ځي، نو د هغه د احترام په وجه دی هم د قابل احترام او قابل تعظیم ګرځول کیږي. دا چې نن د غربیانو څخه متاثر مسلمانان هغوی په دې میدانونو کې د دې معتمرینو او حاجانو سره کوم د سختی معامله کوي، دا ټول تر دغه آیات لاندې راځي. او دا کبیره ګناه ده چې دغه حاجانو سره کوم سختی او یا به نزاکتی کول کیږي. دا چې کله مسلمانانو په هر میدان کې دا هغوی سره دا کیږي، نو دا د قرآن دغه آیات مخالفت دی او دا کبیره ګناه ده. د دې څخه ځان ساتل مؤمن ته پکار دی چې دغه ځان وساتي. صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه دا یو ډیر عظیم مجاهد تیر شوی او د مسلمانانو د پاره یو ډیر عظیم انسان دی. د بیت المقدس او د روما او د ایتالیا او د غټولي علاقې د يهودو څخه فتح کړي او ډیر زیات يهودان وجدي. دا اصلا کردی دي او سلطان نور الدین زنگی چې د عراق پاچاو د هغه د فوج مشر او ډیر مسلمان او ډیر بهادر انسان تیر شوی. نو دوه کسان د عیسویانو پاچاهانو هغوی د حاجانو یو قافله را ګرځولې او بیا یې د حاجانو سپکاوی کړی. نو دوه لوی پاچاهانو د عیسویانو دا قسم اخستی و چې دغه دواړه عیسوي پاچاهان به ژوندي نیسم او د دواړو سرونه به خپله پرې کوم چې دوی څنګه د حاجانو اهانت او سپکاوی کړي. دغه دواړه ملکونه کاملا ونیول او هغه دواړه پاچاهان هم ونیول، سرونه یې ځینې پرې کړل. دا د مسلمانانو غیرت او ایمانداري و. نن مسلمان فقط در مسلمانی تر نامو پرې پاته، نور شکل او لباس او کاروبار او د کافرانو سره دوستی ټول د کافرانو پر کم. الله تعالی د مسلمانانو په حال ورحمي، دا دې په مسلمانانو کې داسې خلق پیدا کړي چې د خدای د دین حفاظت وکړي. ولا امین البیت الحرام یفتغون فضلا من ربهم ورضوانا، چې هغوی تلاشوي فضلا فضل یعنی رزق من ربهم د خپل رب د طرف، ورضوانا الله تعالی د رضا د پاره التروان، نو تاسو دا غوی بی عزتی او سپکاوی هم مکوئ. و اذا حللتم فاصطادوا، کله تاسو حلال سوال نو بیا ښکار کول در ترواج، یعنی تاسو اختیار دی چې ښکار تاسو کوي او کوي نه کوي. ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. ولا يجرمنكم او هیڅ کله دین مجبور کوي تاسو شنآن قوم
د یو قوم سره دشمنی ان پر دی باندې صدوکم چاوی تاسو منع کړی یاس عن المسجد الحرام د مسجد حرام څخه ان د دې خبرې د پاره تعتدو چې تاسو زیادتی وکړي یعنی که کم قوم تاسو د مکې څخه منع کړی یاست نو تاسو د هغه قوم د دشمنی په وجه د عدل او اعتدال څخه ما اوري ولو که هغه تاسو دشمنان وي ولا یجرمنکم او هیڅ کله دې نه مجبور کوي تاسو شنآن قوم د یو قوم سره دشمنی ان صدوکم په دې وجه چاوی منع کړی واستن المسجد الحرام د مسجد حرم څخه اندا تعتدو چې تاسو زیادتی وکړي وتعاونوا او یو د بل امداد وکي علی البر پنیکی باندې والتقوا فتقوا باندې ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان او یو د بل تعاون مکوي علی الاثم په ګناه باندې والعدوان په ظلم باندې واتقوا الله او د الله عز وجل څخه وبېریږئ ان الله شدید العقاب یقینا الله عز وجل سخت عذاب ورکوونکی دی صدق الله